السلام علیکم ملګرو، جمیل خان ما یو ځل بیا موږ سره موجود دی عابد خان ازاخیل. د دوی تعارف به موږ تاسو سره په لومبي پروګرام کې کړی په اوورسیز رایټس واچ، یعنی هغه پاکستانیان چې کوم بهر ملکونو کې ژوند کوي، مزدوري کوي، د هغوی د حق لپاره دوی یو کوشش شروع کړی دی، یو تنظیم یې جوړ کړی دی، پیغامونه هم درکوي او عملي کار هم کوي. څنګه چې په تېرو پروګرامونو کې دوی تاسو عابد صاحب ویلي چې انشاءالله که د ژوندو حق وي او که د چې کومه موږ سره هلته فوتګۍ کېږي د بیمارو د وجې، حادثو د وجې، د هغوی د حق لپاره. اوس راته دا ووایه عابد صاحب، زیاتره خلک کوشش کوي چې موږ د پاکستان نه بهر لاړ شو، د یورپ ویزې یا بندې دي یا هلته لارې بندې شولې یا حالات داسې جوړ شوي دي، خو نږدې موږ سره دغه خلیج ملکونه دي. کوم هنر زده کول پکار دي یا په کومه لاره تګ پکار دی چې هلته خلک لاړ شي او روزګار ورته په اسانه ملایوي؟ څه پیغام به ورکوئ ځوانانو ته؟ ډېره مننه جمیل صاحب، ډېر ښکلی تپوس مو وکړو. نن سبا زموږ خاص کر د پښتنو معاشره کې چې کوم دی هنر چې کوم دی هغه ډېر زیات اهم دی او ضروري دی. هغه ورځ هم زما یو سکول کې سپیچ و، نو ماشومانو له ویل تعلیم نن سبا ډېر زیات ضروري دی او چې تعلیم مو وکړو، پریکټیکل کورسونه مو وکړو. نو پخوا زمانه کې مزدوري د مټو وه او نن سبا وخت کې د ګوتو ده، نو سکل زده کوئ. نن سبا چې څومره پیسه ده، څومره مزدوري ده، څومره نوکري، هغه د سکل ده، څه کسب زده کوئ. نن سبا که ته تعلیم ښه ډېر هم وکړې او ستا پریکټیکل کار زده نه وي، نو هغه هېڅ پیدا نه کوي. نو زموږ چې څومره پښتانه وروڼه دي، څه زده کوئ، کورسونه وکړئ، ټیکټینګ وکړئ، امازون وکړئ، داسې څه چې کوم د انجینیرینګ کورسونه وي نو هغه وکړئ. نو تاسو چې سکل بیس باندې لاړ شئ نو ستاسو له چې کوم حقوق دي هغه هم درته صحیح میلاویږي او مراد هم درته ښه میلاویږي. خو که نه په لیبر بیس باندې لاړ نو نن سبا د مزدورو ډېر بوره حال دی. غیر قانوني کسان څوک ځان سره مزدورۍ لم نه بوځي. که یو کس وي ما تعلیم کړی خو هغه سره سکل نه وي نو هغه هم بې تعلیمه دی. نو چې کوم وروڼو تعلیمونه کړي هغه د کورسونه وکړي، چې څومره ډېر کورسونه یو فورن افیر نه اټیسټ کړي نو دغه ورته بهترینه موقع ده چې لاړ شي نو ټول عمر به یې روښانه وي او مستقبل به یې ښه انشاءالله. عابد صاحب، تاسو خو د هنر خبره وکړه، خو دغه هنر بیا هلته چې کوم مثلا د سعودي عرب یا د دوبۍ یا د چې کوم څومره هم خلیج ملکونه دي زمونږ یا زیاتره چې کوم پاکستانیان او پښتانه خاص کر په اسانه باندې ورته ځي، نو دغه حکومتونه به دوی ته روزګار ورکوي او که داسې پرایویټ کمپنۍ هم شته دی، که دوی د کومو کورسونو نومونه ته څه واخیستل، د سیفټي کورسونه شو، نن سبا خلک ډېر د یو ټرینډ جوړ دی، نو پرایویټ هم ورته موقع میلاویدی شي دې ځوانانو ته. نن سبا هر یو شی آنلاین دی، دا خپل پاکستان نه هم اپلای کولی شي دغه نوکرۍ دپاره. بل په سعودي عرب کې یا عرب ملکونو کې نن سبا ویزټ ویزې دي یا عام 3 مهینو والا ویزې دي، لاړ شي خپله د انټرویوز ورکړي، سی وي ګانې دې جمع کړي، همدې ته به ښې نه ښې نوکرۍ میلاویږي. نو چې کورس یي کورس باندې انشاءالله نوکري 100% لکه میلاویږي. خو چې څه وکړي او ماشاءالله داسې نوجوانان مو لیدلي دي چې د لیبر ویزا باندې تللي دي او ماشاءالله کورسونه یې کړي وو، ایکسپیرینس یې وو پریکټیکل، ماشاءالله نن سبا 20 هزار ریال تنخواګانې لري، ښه څوک یې څه سکل ورسره. نو بغیر سکله زه وایم که یو تعلیم یافته کس یې هغه انفړه دی، خو کوشش چې وکړي تاسو سکل وکړو نو 100% شور درته وایم چې هغه به ښه نوکري میلاویږي عرب ملکونو کې انشاءالله. ښه، تاسو پکې بله یو خبره وکړه د عابد صاحب چې کوم دا ځوانان دي که دوی په ویزټ باندې لاړ شي، نو که هلته ویزټ او ویزا باندې دا خلک لږ پوه کوي، ځکه چې ډېر خلک په دې هم نه دي پوه چې فایده کومه یوه کې ده او لکه طریقه کار بیا د کوم یو آسان دی. تاسو خپل هم چونکې دغه خپل یو سنټر پلو کړی دی اعتماد الهرمن په نوم باندې، نو کوم مشوره به بیا ځوانانو له څه ورکوئ چې ورته اسانه شي؟ ځکه چې والدین هم پریشانه وي او ځوانانو سره هماغه ډول پیسه نشته دی چې بیا. زما ذاتی رای دا ده چې نن سبا سعودي عرب ویزا چې کومه زما خپله تجربه سعودي عرب پورې ده. سعودي عرب ویزا 3 منت تجربې ویزا وي، که بیل سره یا ازادي 3 منت تا ته فری میلاویږي حکومت د مخه. نو د ویزټ نه ورته د 3 منت ویزا بهتره ده او داسې ویزا دې واخلي چې د هغې ټرانسفر مخکې پوسیبلي کېږي. نو زما خو دا رای ده چې ویزټ نه ورته د ورک ویزا واخلي د 3 منت والا او هغې باندې مخکې خپل سی وي جمع کړي کمپنو سره او هغې مطابق د خپل سکل مطابق انشاءالله هغه د جاب میلو شو نو هغې ته بیا هغه ټرانسفر وکړي. که هغه ویزټ باندې لاړ نو ویزټ ټرانسفر نه کېږي سعودیه کې، اماراتو کې کېږي خو سعودیه کې نه کېږي. خو چا دا ویزټ چې نن سبا کوي مسلې مسایل دي په هغې باندې ډېرې اوږدې خبرې، ځکه چې ویزټ باندې خلک لاړ شي هلته کې
د ملک چې کوم هغه نوم یې هغې بدنامي کېږي. نو په دې وجه باندې ویزټ نه علاوه ورک ویزا بهتره ده. ورک ویزا بهتره ده. خبره په تاسو په دې کې یو پوینټ ویل کې یو سړی مثلا تاسو چې په غلا باندې بیا ډېر خلک پټې مزدوري کوي په لیبر کې جی نو د هغوی بیا څومره مشکلات وي او د هغوی ژوند څومره خطره کوي. د غلا چې کومه مزدوري د هغې کې یقینا ستا یومیه ستا تنخوا کېدي چې د نورو خلکو نه لږه سیوی، خو دا چې هغې کې ته خپل حق نشي غوښتی، ته آزاد نه، ته د قانون مطابق نه. اوس نن سبا د سعودي عرب چې کوم قانون دی هغې کې یو سیسټم دی اجیر سیسټم. ستا کوم سپونسر دی ستا کفیل دی تا هغه کارنۍ له په رینټ باندې ورکړي، نو هغه سیم قانوني ویزه شي. نو هر چا له پکار ده چې د چیمبر والی ویزا لي او د قانون مطابق کار کوي، د هغه ور ټایم د هغه کوم حقوق دي او ورته میلاویږي. خو آزاد چې کوم کسان دي او آزاد کار کوي نو هغې له 100% کې تقریبا 50% کسان له خپل حق میلو شي، 50 نه هغه پیسې وخوړلی شي، خپل حق غوښتی نه شي ځکه چې هغه قانون مطابق دی نه. ډیره مهرباني عبید صاحب، ځکه چې تاسو د پاکستانیانو خاص کر د پښتانه خبر کړل په دې باندې چې یاره که یو سړی یو ځوان وایي چې زه بهر ته ځم، سعودي ته ځم، نو هغه ته هنر که هغه د انجینرینګ هنر دی، که هغه د طب هنر دی، د ډاکټرۍ دی، که هغه د موبایل هنر دی، که هغه د سیفټي هنر دی، که هغه نور داسې مصریتوب دی، یقینا ډېر ښکلی پیغام یې له درکړه. ځکه چې یو سړی لاړم شي یو ویزه دومره ګرانه دغه کړي، د دوی پیغامونه دا خامخا واورئ، په دوی باندې عمل وکړئ، ځکه چې د دوی ذاتي تجربه ده. 40 کاله د نیمې نه زیات ژوند دوی زما په خیال تاسو د نیمې نه سیوا یو 2 کاله سیوا 2 کاله سیوا، نو یقینا دا ډېر لوی دغه دی، د دوی د تجربې نه خامخا فایده حاصله کړئ، د دوی مشورې ومنئ. یقینا نو په جایزو ویزو باندې لاړ شئ چې مشکلات درته نه وي. سره د هنر موږ به تاسو وختاً فوختاً خبرو، موږ سره ضرور په لاین باندې اوسئ او الفاظ کې چې نټورک سره خامخا سبسکرایب وکړئ. مننه.